أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤمنون جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة. لا يؤمنون جملة مفسرة، دا جملة مفسرة ده جمله مفسره او مبینه ورته هم وایي. څه ورته وایي؟ مبین. جمله مفسره هغه جملې ته وایي چې د مخکې جملې ټولې یا د بعضې مفرداتو بیان وکړي. څه وکړي؟ دې دپاره محلا هم اعراب نه. پوه شولی په خبره باندې؟ مخکې جمله کې حفیظ صاحب د دې کفر بیان شو. پوهېږه په خبره باندې؟ بیا د کفر سره سره دا خبره بیان شوله چې کته دی یری او که نه یری، نو یرول او نه یرول دواړه د دې حق کې څه دي؟ برابر دي. پوهېږه څه مطلب؟ انذار دی ته په ماضي کې هېڅ فایده هم نه ورکي. انذار دی ته دا سوره انذار چې وشولو دې وخته پورې نو هېڅ فایده یې نه ده ورکړې. پوه شولی په خبره؟ خو اوس په اخوا باندې چې راتلونکي وخت کې به پیدا ورکي او که نه به ورکي، نو د هغې نه دا جمله خاموش ده. پوهېږئ په خبره باندې؟ دې کې صرف دوره راغې سواء علیهم اانذرتهم ام لم. ستاسو انذار په ماضي کې د دې حق کې څه فایده یې ورنکړله، دې ته څه فایده میلاو نه شوه. پوهېږئ؟ اوس راشه مستقبل کې به فایده یي که نه وی، نو د هغې فتح ونه لګېدله. د هغې نه آیات کریمه خاموش دی. نه لا یؤمنون بیان وکړلو چې څنګه ورته ماضي کې فایده نه ده ورکړې، نه آینده کې ورته هم ایمان راوړي نه پوهېږئ په خبره؟ دا عدم نفع الانذار، انذار چې دی له فایده نه ورکي، نو آیا دا استمرارن او دائمن دی او که نه صرف ماضي کې فایده ورنه کړله؟ نو لا یؤمنون بیان وکړلو چې نه څنګه ماضي کې فایده نه ده ورکړې، مستقبل کې هم فایده نه ورکي، باندې لا یؤمنون دا له ایمان نه راوړي مستقبل کې. نو نه راوړل څه دي؟ خو انذار نه فایده نه اخیستل دي. پوه پې شولی په خبره؟ نو جمله مفسره، دا جمله مفسره ده لاجمال ما قبلها. دا لاجمال کې لام صله نه ده، دا لام اجلیه ده او علت دپاره ده. داسې به نه وایې چې دا جمله مفسره ده او تفسیر د ما قبل د اجمال کې نه، د ما قبل د اجمال تفسیر نه کی. جمله مفسره، دا جمله مفسره ده. اول مفسره ده لاجمال ما قبلها، د دې وجه نه چې ما قبل کې اجمال ده. دا لام اجلیه ده. حفیظ سے ما قبل کې سو اجمالو، ما قبل کې او اجمال پس کې پی ما فیه په هغه څه کې چې په هغې کې برابر والی دی. انذار او عدم انذار دواړه برابر دي. نه څه کې برابر دي؟ په ایمان کې او که په نه ایمان کې. نو لا یؤمنون ایمان نه راوړي. حفیظ صاحب پوه نه شولی پې؟ نو فلا محل لها، دې دپاره محل د اعراب نشته دی. جمله مبینه شوله، جمله مفسره شوله. او حال مؤکده، یا دا حال مؤکده ده. حال مؤکده دې ته ویلی کېږي چې هغه حفیظ صاحب خالص ته تاکید دپاره راځي. څه دپاره راځي؟ تاکید دپاره. ته وایې زید ابوک عطوفا، تاسو نحوه کې دغه مثال وایې، زید ستا پلار دی په داسې حال کې عطوفا چې په تا مهربانه دی. نو چې حفیظ صاحب پلار شو، نو پلار یي مهربانه، نه عطوفا تاکید شولو که نه؟ پوه نه شولی په خبره باندې؟ نه او حال مؤکده، یا حال مؤکده ده. څه مطلب؟
بیشک هغه کسان چې کفر کړي دي د هغې په حق کې انذار او عدم انذار څه دی برابر دی. برابر څه مطلب؟ ایمان نه راوړي. او لا یؤمنون حال شلو نو دام ایمان نه راوړي. نه پوهېږئ نو دا به د علیهم کې د هم ضمیر نه حال شي. ها نه پوهېږئ سواء برابر دی علیهم په دی باندې دی په داسې حال کې چې دی ایمان نه راوړي. د انذار او عدم انذار چې د دې په حق کې برابر شول نو خو ایمان نه راوړي کنه. او بیا لا یومي نه حال کونهم غیر مؤمنین بشي. حال کونهم نو دا حال مؤکده شول. ها د ذل حال سو کو تاکید کو ذل حال موصوف پس سره په عدم ایمان سره. او لا یؤمنون هم د عدم الایمان سو کړه خبره. او بدل عنه افیس سے بیا بدا جمله بدل شي سبا شي او بدل ببدل اشتمالها. ځکه د دې دویمې جملې مضمون د اولې جملې د مضمون سره عین نه دی چې بدلی کو او جزم نه دی چې سې کو بدلی پوه شولی به خبره باندې. او سره د دې نه چې اولنۍ جمله په مراد کې غیر وافیه ده او دویمه وافیه ده. ها اولنۍ جملې مراد پورا واضح نه کو او لا یؤمنون پورا سکړلو مخکې خورال بشک هغه کسان چې کفر کړي د هغې حق کې انذار او عدم انذار ستاسو څه دی برابر دی. نو څه مطلب پوهېږئ ایمان راوړي او که نه راوړي نو واضحه پورا. او لا یؤمنون پورا وضاحت وکړلو نو دا بدلې لکه ته وایې سلب زید ثوبه زید لوټ شولو. ها هلکه څنګه لوټ شولو بیا وایې ثوبه جامه یې وشوله لوټ شوله نو ثوبه وافی علی المراد ده مراد پورا ورکړلو. افیس سے سلورم ترکیف کی او خبرو ان یا د ان د پاره څه ده ان الذين كفروا اسم د ان او دای والجمله قبلها اعتراض او دا مخکی جمله دا جمله اعتراضیه شولها. خو جمله قبلها وکلا وای چې کله جمله کې ها که سواء په معنا د مستوین سره شو او اسم فاعل شو دی خو دا فاعل شو بیا جمله نه ده. ها بیا جمله به علی چې سواء خبر مقدم شي او انذار او عدم انذار دا مبتدا مؤخر شي. ها نو اوس شوله لکه معترضه جمله. ها نو دا منځ کې به جمله معترضه شي او د څه دپاره راوړلی شوله بما هو علت الحکم. بما هو هغه چې د حکم دپاره کوم علت. ما ته ګورئ ان الذين كفروا لا يؤمنون. ان الذين بشک هغه کسان چې کفر کړي دي دی ایمان نه راوړي. دی ایمان هلکه ولې نه راوړي وجه څه ده؟ نه انذرتهم ام لم تنذرهم سواء علیهم انذرتهم. د دې حق کې انذار او عدم انذار برابر د انذار فائدہ نه ورکړي ایمان څنګه راشي. افیسه پوه نه شولای لاندې ناکد اشاره ورکړي ان سبب عدم ایمانهم انما هو عدم تاثیر الانذار. د ایمان نه راوړو سبب وجه دک د چې دی کې انذار اثر نه کی. ها دا علت الحکم سکړلو بیان کړو تاسو پوه شولې. خدا علت الحکم افیس ذهنن ده خارجن نه ده. ها نو دا برهانی انی شنو برهانی او ما ته ګوره ختم الله علی قلوبهم شاتر روان ده هغه علت حکم ذهنن او خارجن دواړه ده هغه برهانی لمی ده بیا. ها افیس بو د لا یؤمنون داستا مطلوب ده استا او یو دلیل تی مخ کی بیان شو ان شکل کې او یو تی رستو بیان شو لم شکل کې. ها دی ایمان نه راوړي ولې نه راوړي ځکه انذار پکې اثر نه کی دای برهانی انی شلو ویګه اوس راشه انذار ولې په دې کې اثر نه کی نو چې انذار په کمزې کې اثر کې غزيونه بندي زړه بندي په وخت مهر ده سترګې بندي دي نو څنګه لاړ شي دنه سزینه نو ختم الله على قلوبهم هغه څه شلو برهانی نه پوهیږي لکه الته چې تاسو ته د هدایت ته اختصاص تفاره
لمی او انی دواړه بیان کړیو کنه نو دلته د دې د عدم ایمان د پاره هم لم او انی بیان کړ په بنه شوله خدا خبره ختم شوله والآية مما احتج به من جوز تكليف ماله افیسو تکلیف مالا یوتا چې کم سیز د چا په وس کې نه او تر لګي ته هغه د دې مکلف کې نه دې ته تکلیف مالا یوتا کوي نو آیا دا جایز دی او که جایز او جوازم دو قسمه ده فیسو یو جواز عقلی ده او یو جوازی وقوعی ده ها ای عقلا جایز ده کنه اول دا مسئله ده بیا دویمه مسئله واقع ده دیسی شوی دی کنه دی شوی دا تکلیف واقع شوی ده او کنه نباتا گوره پا جواز عقلی کی دا چا اختلاف نشته سوا دا معتزله و نها اغیوی سنه ده تکلیف مالا یطاق وی سنه ده عقلنو اغوی دین صفح و جهل راضی او الله تعالی د صفح او د جهل نسره منزه تاسو پوه شولې نو ما ته ګوره زمونږه د ماتوریدیو او د اشاعره منځ کې دا اتفاقی مسله شوله چې تکلیف ما لا یطاق عقلا جایز ده ها عقلا څه دی بسه تاسو پوه شولې په خبره باندې خو اوس واقع دی کنه دی واقع نه دا مسله څه ده بسه اختلافی ده دا مسله څه ده نو دی نه بعض اشاعره په دې خبره باندې دلیل نیولې ده چې افیس سبو تکلیف بالممتنع لذاته چې تاسو ورته مالا یطاق وي ها ممتنع دو قسمه ده پیسه یو ممتنع لذاته ده چې یو شی د ذات توجه نه ممتنع وي څه مطلب کته اپیسه وجود پر ځای چې دا شی څه کمزه موجود نه دا غینه به محال لازمي کې سبته نه دیتا ممتنع لذاته وای ها ویګه او ممتنع لغیره دی ته ویل کیږي چې د ذات توجه نه دا شی ممتنع نه ده ممکن ده خو د غیر د وجه نه به سره راځي امتناع تاسو په نه شولې فهمه یو ممتنع لذاته ده ویګه چې داغه وجود ممتنع منع ده خو د ذات توجه نه کته وجود فرض کې جو سمحال برازي او یو ممتنع لغیره ده چې هغه کې امتناع د ذات توجه نه نشته ده پوهیږئ او که ذاتن ته اخلی څه مثلا نشته ده موجود خو خبره ټوله د غیر د وجه نه څه د وجه نه دا پیسه ممتنع لذاته یا تکلیف ما لا یطاق دا دواړه یو شی شلو ها تکلیف ما لا یطاق ممتنع لذاته ده ها نو د دې تکلیف عقلا هم جائز ده د ټولو په نسبانه خو واقع ده کنه ده نه په وقوع باندې دلیل نیولې ده پیسه چا په دلیل نیولې بعض اشاعره وها والآية مما احتج به آیت د هغه نه ده چا کم باندې چې دلیل نیولې ده من هغه چا جوز چې چا جایز کړي ده تکلیف ما لا یطاق هغه څنګه افیسو الله تعالی د مخصوص کفار مبارکه مونږ وی الذين كفروا کې الذين موصول عهدی دي مراد تر ابو لهب او ابو جهل او ولید و غیره مراد دي دا مو یې کنه نو دغه مخصوص کفار مبارکه الله تعالی خبر ورکو چې لا یؤمنون دیبا ایمان نه راوړي دا یو وی اوس افیسه دا الله تعالی خبر ورکړي دی کنه چې دیبا ایمان او راشه دیته بیا د ایمان امر وکړلو څه امر ورته د ایمان دا شاته د دې درو د دې دواړو رکوګانو نه رستو چې یا ایها الناس عبدو راضی نو دا یا ایها الناس خطاب ټولو ته ده ها مؤمنانو ته هم کافرانو ته هم منافقانو ته هم ټول اعبدوا ربکم وانا وحدوا ربکم ایمان راوړی نو امر بالایمان ورته وکړه کنه
اے پختو کی د ایمان مکلف کړل کنه پوه شولې په اوس راشه اپیس د دې دا ایمان څنګه نو دی وی چې مالا یو طاقت او ممتنع لذاته ده څنګه کده دی دا ایمان مون موجود فرضون محالات فرازی اپیس وو کدی ایمان راوړي نو دا الله تعالی دا خبر وکاذب وګرځي ځکه الله خو دې ایمان نه کدی سره راوړي نو دا خبر وکیدب شي کنه شي الله ایمان نه راوړي او دی ایمان راوړي بل دا خبره اپیس ایمان ویلی کیږي تصدیق بما جاء به النبي صلی چې نبی علیہ السلام سره وړي ټول منل نو نبی علیہ السلام دا ټول قران راوړی دي په ټول قران کې دام راوړي چې لا یؤمنون دی به ایمان ندی بلون بیره لګي په خپل لا یؤمنون نو عمل کوي یقین او تصدیق او ایمان براوړي نه چې په دې ایمان راوړي نه په دې ایمان دا دی چې ادمي ایمان نه پیسېو با ایمانی با عدمی دا اجتماع دا زدینو دا دو زید جمع شو کنه دا دو محال دا سن رالل دا اللہ تعالی خبر کاذب کروی دلون محال لی او اجتماع دا زدینو هم صدا محال دا سن لازم شولا دا دین لازم شولا چی ایمان دا دی ممتنع لذاتی ہی دے او محال لی سدے او آغا دے اللہ تعالی بیان دے محال او دے ممتنع لذاتی ہی دی سکڑی دے مکلف پوانا شولے فإنه سبحانه تعالی اخبر عنهم اللہ تعالی دین خبر ورکڑے دے بأنهم لا یؤمنون چی دی بسن روڑی او راش و امرهم بالایمان دیتے دے ایمان سکڑے دے مانا مکلف کڑی دی چی ایمان روڑے ہاں فلو آمنو کدی ایمان نو انقلب خبره کذبا دا اللہ خبر بسو کرزی او وهو محال دا اللہ خبر سکر دیدل او بلدا خبر و شمل ایمانهم ددیدا ایمان بشامل شی الایمان حق ایمان تچ بانهم لا بدی لا یؤمنون بهم سراوڑی چھ بدی ایمان پلا یؤمنون ایمان راوڑی نو آغا آدمی ایمان نو ایمان او آدمی نو پیجتمع عز وهو ايضا محال افی سے پوش ہونے پی والحق سرا فی سے قاضی سے چکم دینا محاکمہ کردی دا فیصلہ کردی دا تکلیف بالممتنع لذاتی ہی افی سے بو دا عقلا جائز دے عقلا نو واقع ندے ہاں واقع نو معتزله او ته وی تاسو وای عقلنم جایز نه دي تاسو خبره غلطه ده او اشاعره او ته وی چې تاسو وای واقع دي نه واقع نه ده ها تاسو را خبرم زده پوه شولې بس عقلن جایز ده واقع نو الحق حق خبردار چې ان التکلیف بالممتنع لذاته تکلیف ممتنع لذاته سره و ان جاز عقلا اگر چې عقلن سره الک عقلن ولې جایز ده نو ما تا گوری دا اللہ تعالی سمرا احکام چی دی زی تا خو گوری ها سمرا نو اللہ تعالی پا خپل حکم کی دا غرض محتاج ندے ها دا غرض دنیا کی چی مونگا و تاسو سورا افعال لی زماوستا نو آغا معلل بالاغراض دی پوئی گے زکا دا ما فعل چی کامل گرزی او کمال ورته حاصلی کی دا غرض دا وجه که غرض حاصل شنو فعل کامل که غرض حاصل نشنو فعل ناقص نمونگ استکمال بالغیر تا محتاج یو خواه اپی سفتا سٹول دل تراغلی سبق لکنا نکا علم مکو عرص در تیاد شنو غرض حاصل شنو استاسو دارات للم کامل نی او کنا سنو جو بیا عرص ناقص شو کنا نما تا گو رہے دا اللہ تعالی چې سورہ احکام دین دا غرض نه غواړي ها دا ولی که غرض وغواړي نبیا به دې ته کمال او تکمیل میلاو شي د څه د وجنه د غرض د وجنه او د غیر د وجنه نه کداغه نه نبیا به نقصان راځي او کین کمال برازي او الله تعالی ذاتن کامل له پویږي چاته محتاج نه دی غرضونو مرغزونو ته محتاج نه ماته ګوره امتصال تا خوی اڈو ضرورت نشتا دے ها
ما ته ګوره الله تعالی چې د سور احکام ما او تا ته حکم کی نو زه چې اوس دی ولی ته هم چې ورشه اوبه راوړه نو اوبه حکم مې ورته وکړو راوړلو نو زما غرض څه شی چې دې تعمیل وکړي که نه د اوبه راوړي نو د الله تعالی تعمیل او امتثال بالکل څه نه دی په احکامو کې غرض نه دی چې دا کار دی وکړي دا کار دی نو چې نه دی نو بیا څه محال عقلا نشته دی ها ما ته ګوره الله تعالی دی مکلف کړل د ایمان باوجود د دې نه چې د دین خبر ورکړي چې دی څه نه راوړي ایمان نه راوړي باوجود د دې نه چې دی ایمان راوړي نو ایمان با ادم ایمان سره جمع کیږي اجتماع د زیدینو با خو ما ته ګوره دا ټولې خبرې به ال راځي چې دی څه راوړي نو چې دی ایمان راوړي دا ایمان راوړل تعمیل له او تمثيل او امتثال له دا د خدای غرض نه دی نه چې نه دی خو صرف تکلیف راغی کنه ولکه تاسو نه پوهیږئ خبر ها زرا ولګم زدي ولی ته وایم چې د دې چت نه کته ودانګه خو تعمیل می غرض نو دا وینا زما څوک ورته ناروا نشي ویلی چې لکه ته دا څه ناروا وایې چې وایې چې کته ودانګه د دې ته وجنې دې کته دانګلی شي نه زما تعمیل غرض نه دی هسې وایم نه پوهېږئ نو د الله تعالی تعمیل او امتثال غرض نه دی چې نه دی غرض نو خو یې فرمایل چې بس ایمان راوړې نو اخوا راوړل او نه راوړل دغه خبرې د الله تعالی غرض پوه نه شولې به خبره نو عقلا عقل وی چې په تکلیف ما لا یطاق او تکلیف بالممتنع کې اس محالمو نو عقلا دا شی جایز دی ها پوه مې نه شولې من حيث ان الاحكام لا يستدعي احكام نغواړي غرضا سلرا سيما الامتثال خصوصا امتثال دا غرض چې تعمیل شي دا کار شي الله تعالی کته کار کوي کنه کوي ها مصلحتونه د الله په کارونو کې شته خو څه نشته دی غرضونه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کې د غلام ته لام د غرض د پاره نه اخلي چې بس د الله خلقت ستاسو ردی د پاره کړي چې تاسو نه څه مطلب کې عبادت کوئ نو د الله خالقیت به بیا کاملی او کنه کوئ نو بیا به نعوذ بالله ناقصي او الله خو خالق ته کامل او زما اوستا عبادت کوي او کني نه پوهیږي به خبره نو دغه لام وی د څه د پاره دی امتثال ها لام دغه ته د غرض د پاره نه دی پوهیږي به خبره باندې چې ما تاسو دې د پاره بس صرف پیدا کړی زما دا غرض دی چې تاسو څه وکړئ نه پوهیږي به خبره دغه ته د حکمت او د مصلحت د پاره دی پوه شله به خبره باندې تاسو خلقت کې دا یو مصلحت دی چې عبادت وکړئ کوم کو نزان به کامل کې کوم نکو نزان به نقصان کې نور ما ته څه نشي ویلی اوس په پوه شولې خو لکنه غیر واقع نه دی ها او تکلیف بالممتنع څه نه دی ولی للاستقراء مونږ چې سوره تلاش کړي او تدبر کړي مونږ چرته اون لیدل مونږ چرته چې تکلیف والاخبار بوقوع الشيء او عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو او العبد باختياره ما تقول الله تعالی د یو شی د وقوع خبر ورکو د څه شي خبر ورکو یی د لا وقوع خبر ورکو لکه دلته ویلی لا یؤمنون د ایمان د لا وقوع خبر ورکو چې ایمان باندې راوړي نه پوهیږي نو دې سره قدرت نه پکېږي نه اې د ول اخبار نه دا خبره کی چې دا ممتنع لذاته نه دی راته چې مثال کې ورکه دا ممتنع لغیره دی ها دا ممتنع نو ته چې په دلیل کې کم پیش کړي نه دا تکلیف ما لا یطاق نه دی دا ما یطاق دی او دا ممتنع لذاته نه نه لغیره دی ما ته ګوره الله تعالی چې د یو شی د وقوع خبر ورکړي چې دا کار به داسې کیږي یی د الله نو دې سره قدرت ختميږي ها نه ختميږي وی مثال درته درکو الله تعالی خبر ورکړي دي چې زما مؤمنان جنت ته داخلوم ها او کافران به
جهنم ته داخلوم. نو څه مطلب په الله اوس لازم شول چې خامخا به جنت ته اوس بیا یا دی بل طرف ته نشي بوتللی. الله خبر ورکړی دی کنه چې زه به داسې کار کوم. نو چې داسې کار کوم د دې خبر ورکو نو په بل طرف باندې قدرت نه پیښو دا بل طرف نشي کولی ناغم کولی شي خو فاعل مختاره دی نه پوهېږي په خبره باندې ها. نو دک شان چې الله تعالی خبر ورکو چې دا بنده به دا کار کی دا کار نو د دې خبر ورکولو سره الله تعالی د دنه قدرت نه دی نفي کړی قدرت اوسم دا کفر چې دی کی نه بخپل اختیار کی کنه کی دا ان الذين كفروا دی چې دا کفر کړي بخپل اختیار کړي دی کنه د دې ته ولي اختیار وي دی بیا مجبور و په کفر باندې. ما ته ګوره چې یو سړی شل الناس ته نه تور ته ویلی شي چې دی په دې ناس ته قادر دی نه دی مجبور دی نه ناس ته زما استاد چې پاسې دیم شو نو د دې دا کفر بیا سو ولکه دا بیا اختیاري نو عدمه لکه ایمان هراوړل نشي بل طرف خو بیا مجبور شو نه کفرون د دې څه دی نه پته ولګېدل چې الله تعالی د دې د نه ایمان باره کې څه ورکو خبر ورکو نه د دې ایمان اوسم څه دی اختیار د دې کې دی قدرت نه ختم شوی نه دی نه چې قدرت نه دی ختم شوی نه دا ما یوتاب شو که ما لا یوتاب شو دا خو وس کې دن نه شو که نه وس کې بار علی چې قدرت څه شي او قدرت نفي شوی نه پوهېږي دی نو راشه ول اخبار والله تعالی چې خبر ورکي په وقوع د شی سره یا په عدم د شی سره دا نه نفي کی قدرت علیه په دغه شی باندې ښه که اخباره تعالی لکه خدای خپل خبر ورکړی دی عما دا هغه څه نه یفعله هو چې الله به کی او العبد یا بنده په خپل اختیار باندې د بدی سره د الله تعالی اختیار ختميږي د الله قدرت نه ختميږي. نو دک شان الله تعالی خبر ورکړی دی چې دا مخصوص کفار به ایمان نه راوړي او د دې باوجود بیا قدرت نو دا تکلیف صرف دا ممتنع لغیره شولو کته واقع فرض کړي نو بس د الله خبر کې ځب ګرځي او اجتماع زدین دې ته ممتنع لغیره وي ممتنع لذاته ورته پیسه پوښولې به